د غسل په حالت کې نوکونه کټ کول یا ویختان کټ کول یا روټۍ خوړل څنګه دي؟ اسې د صوفیانو د پیرانو مسلک دا دی، هغوی وایي چې د غسل په حالت کې به چا سره خبرې هم نه کې، د غسل په حالت کې به نوکونه هم نه کټ کې، ویختان به هم نه کټ کې، روټۍ به هم نه خوري. لیکن دا ټولې بے بنیاده او فضول خبرې دي. د غسل په حالت کې بېشکه چې عبادات به نه کې، لیکن د غسل حالت کې میلمه سره ناسته کول یا نوکان کټ کول، ویښته کټ کول یا روټۍ خوړل، دا ټول څیزونه جایز دي. ها د غسل حالت کې دومره ټیم په ځان اړول نه دي پکار چې د مونځ ټیم سړي نه ضایع شي. نور که سړي باندې د غسل په حالت کې ټیم وومړي، دا خبره چې فرشتې په لعنت وایي، ځمکې قدم نه اخلي، دا ټولې غلطې خبرې دي. شیخ ابن باز صاحب فتاوه کې په دې تفصیل کړی دی چې د دې خبرو هیڅ حقیقت نشته. ما انزل الله بها من سلطان.